अल्हम्दुलिल्लाह अल-फत्ताह अल-मन्नान ज़ुल-तौल वल-फ़ज़ल वल-इहसान الذي من علينا بالإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان ومحى بحبيبه عبده ورسوله محمد عبادة الأوطان وخصه بالمعجزة والسنن المستمرة على تعاقب الأزمان صلى الله عليه وعلى سائر النبيين وآل كل ما اختلف الملوان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال تعالى في مقام آخر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا أبلغته إمام الأنبياء بلا اختلاف وتاج الأصفياء بلا اختلال وختم الرسل بالصدر المعلى نبي هاشمي ذي جمال أحب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا وقال تعالى في كلامه المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زمان عزتمندو اللہ رب العالمین من اوتاستا بہترین دن اسلام را نصیب کردن او اللہ رب العالمین من اوتاستا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا بہترین امت کی زندگی را نصیب کردن او اللہ جل شانہ پا من اوتاستا دلوی انعام او احسان دا کردن جمنگی دا مسلمانانو پا معاشرہ کی دا مسلمانانو پا پاک دین باندی پا صحیح عقیدہ باندی پیدا کرو عزت مندو اللہ رب العالمین قرآن کریم کی مسلمانانو تا حکم فرمائی چه تاس اول ایمان نوڑی دھاغی نبات اعمال صالحہ ہوگی دا زمان دا مسلمانانو ایمان دی چه انسان حقی وقت پوری عمل نقبلے گی ترکم وقت پوری دی مسلمان ایمان او عقیدان نبی علیہ السلام دا شریعت سر برابر نبی قرآن کریم کے اللہ رب العالمین فرمائی کہ تاس اول ایمان روڑی فعلم انہو لا الہ الا اللہ تفیش پدی خبر باندی انہو لا الہ الا اللہ چدا اللہ رب العالمین سر حس قسم ملگری حس قسم شریک نشتا اللہ رب العالمین یو واحد لا شریک ذات تی دہغن علاوہ سوک دا عبادت او دا بندگی لائق نشتا واستغفر لذنبک او دا دی کلمی دا توحید نبا بیا تدخل اعمال و پبارکی دا اللہ رب العالمین نبخن اغوارا اول ایمان دی صحیح عقیدہ دا او دا حقین بعد اعمال صالحہ دی او دا تمام انبیاء کرام علیہم السلام
خپل امتونو ته خپل دعوت کې ښودلې دي هر پیغمبر خپل امت ته دعوت ورکوي والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره دا شان هر پیغمبر خپل امت ته دعوت ورکړي دي چې ایمان وروړي د الله رب العالمین سره هیڅ قسم شریک مکوي د الله رب العالمین سره هیڅ قسم شریک نشته الله رب العالمین په ذات کې یوازې دي په صفاتونو کې هم یوازې دي نه په ذات کې کوم قسم شریک لري نه په صفاتو کې کوم قسم شریک لري هر پیغمبر خپل امت ته دا دعوت ورکړي دي د دې وجنه زمونږ د مسلمانانو ایمان دادي چې د ټول اول خپل ایمان او عقیده توحید او د هغې نه بیا د نبی علیه الصلاة والسلام د رسالت عقیده او د هغې نه بعد په مسلمان خپل اعمال صالحه کوي نو د هغې به د الله رب العالمین په دربار کې اجر ملو شي نو کلمه د توحید الله رب العالمین په اعتبار د ذات سره هم یو دی په اعتبار د صفات سره هم یو دی په دې کې هیڅ قسم شریک نه لري کوم انسان د الله رب العالمین سره په ذات کې شریک پیدا کو د شرک نه علاوه هر ګناه الله وي زما کوم د انسان ناقابل معافي جرم کو که انسان د الله رب العالمین سره په صفاتونو کې څوک شریک پیدا کو د انسان د الله رب العالمین دا ګناه نه معاف کوي ځکه شرک یو داسې خطرناک ګناه ده چې الله رب العالمین یې نه معاف کوي البته یو انسان کافر دی یو انسان مشرک دی دې د شرک او د کفر نه توبه وباسي ایمان ته راوړي نو بیا د انسان دا توبه قبليږي ورنه کدی د ګناهونو نه توبه وباسي او شرک کوي د ګناهونو نه توبه وباسي الله رب العالمین سره ذات یا صفاتونو کې څوک شریک لري دې انسان ته هیڅ کله معافي نه کیږي قران کریم کې الله پاک فرمایي ان الله لا یغفر ان یشرک به ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء الله پاک بخښنه کوي د شرک نه علاوه هر ګناه چې الله چاته او غواړي دا زموږ د مسلمانانو ایمان دی دا زموږ د مسلمانانو یقین دی مسلمانی دا اولنی نوم د عقیدې دی دا غي نه بعد انسان اعمال صالحه کوي بیا مکلف اعمال باندې دا ټول اول مسلمان عقیده توحید لري د ټول پیغمبرانو مشترکه کلمه د توحید د ټول پیغمبرانو مشترکه مشن د توحید اگر چې د علاقې فرق شته د زبان فرق شته د کتاب فرق شته د امتیانو فرق شته د مسائل فرق شته د قوم فرق شته د وخت فرق شته د زمانه فرق شته لیکن د هر پیغمبر کلمه د توحید هر پیغمبر د بل سره برابر و ځکه د ټول پیغمبرانو ایمان یو الله پاک فرمایي وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون دا دین اسلام تاسو د ټول پیغمبرانو د پاره مشترک دین دی پدې یو دین پدې یو عقیده باندې تاسو پیدای د دې وجنا د آدم علیه السلام کلمه د توحید د نوح علیه السلام کلمه هم د توحید د ابراهیم علیه السلام کلمه هم د توحید د اسماعیل علیه السلام کلمه هم د توحید د موسی علیه السلام کلمه هم د توحید د عیسی علیه السلام کلمه هم د توحید او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کلمه هم د توحید ده آدم علیه السلام کلمه خی پر امتیانو ته لا اله الا الله آدم صفی الله نوح علیه السلام کلمه خی لا اله الا الله نوح نجی الله ابراهيم عليه السلام پر امتیانو ته کلمه کوي لا اله الا الله ابراهيم خليل الله اسماعيل عليه السلام پر امتیان ته کلمه کوي لا اله الا الله اسماعيل ذبيح الله موسى عليه السلام پر امت ته کلمه کوي لا اله الا الله موسى كليم الله عيسى عليه السلام پر امت ته کلمه کوي لا اله الا الله عيسى روح الله او نبی کریم صلی الله علیه وسلم تمام اساس محبوب پیغمبر امام الانبیاء تاج الاتقیاء محمد مصطفی رحمت للعالمین کافۃ للناس دا محبوب الله رب العالمین هم خپل امت ته کلمه کوي لا اله الا الله محمد رسول الله نو د هر پیغمبر کلمه د توحید دا مسلمان کا کلمه د توحید منی انسان هغه وخت پوری مسلمان نشي کیدی کوم وخت پوری د لا اله الا الله نه منل لا اله الا الله الفاظ کم دي لیکن مفهوم او مصداق ډېر زیات وسیع لري زمونږ د مسلمانانو په ذهن کې د کلمې الفاظ تا لیکن د کلمې مفهوم او مصداق ډېر زیات کم خلکو په ذهن کې
کې بوي زمونږ د مسلمانانو الفاظ کلمه د توحید دي لیکن عمل ډېر کرتی د کلمې د توحید نه خلافي زمونږ د مسلمانانو کلمه د توحید په خلی باندې دا لا اله الا الله محمد رسول الله د دې اقرار کو د دې په جواب باندې ذکر کو لیکن عمل د دې نه خلاف کو کله چې په موږ باندې تکلیف راشي زمونږ د مسلمانانو باندې ناپوهه مسلمانان قبر لاړ شي قبر ته سجدي ولګي سره د دې چې کلمه وی لا اله الا الله محمد رسول الله لیکن سجده قبر ته لګي زمونږ مسلمانانو کله بچیر کېږي قبر ته لاړ شي الته د شریعت د خلاف کارونه وکي په خلی باندې کلمه وی لا اله الا الله محمد رسول الله لیکن بچی غواړي د زیارت نه بچی غواړي د پیر صاحب نه بچی غواړي د بزرګ نه د دې کلمې توحید د وجنه د مسلمان ایمان نه لري اگر چې کلمې په خلی باندې ویلې ده لیکن په زړه کې یقین نشته په زړه کې دا اطمینان نشته په زړه کې دا تصدیق نشته په زړه کې دا اطمینان نشته په زړه کې دا یقین نشته چې لا اله الا الله مطلب سره لا اله الا الله مطلب داري لا اله نشتري بالمعبود لا اله نشتري بالسجدي مستحق لا اله نشتري بالبچي ورکون کی لا اله نشتري بل تکلیف لري کون کی لا اله نشتري حل مشکل لري کون کی لا اله نشتري بیماری او صحت ورک بیماری لري کون کی لا اله نشتري حاجت پورا کون کی لا اله نشتري بالعالم الغيب لا اله نشتري بالحاضر ناظر لا اله نشتري تمام نظام بالبادشاہ لا اله نشتري په هر چیز باندې خبردار الا الله سوا الله رب العالمین کدا مسلمان ایمان داسي وي د الہ په معنا باندې ځان پیکو دا مسلمان بچر تشرکونه کی دا مسلمان بچر ته قبر ته سجدهونه لګي دا مسلمان بچر ته الله نه علاوه دبل چانه زوی اون غواړي دبل چانه اولاد اون غواړي دبل چانه د خپل صحت شفا اون غواړي دبل چانه خپل مشکل په وخت کې فریاد اون کی دبل چانه تم اون لري دبل چانه الله رب العالمین علاوه دلر نه فریاد اون کی نن مسلمان په جو باندې کلمه وای لا اله الا الله محمد رسول الله لیکن چې کله په تکلیف راشي دې په تکلیف کې आवाज کوي یا شیخ عبد القادر جیلانی یا پیرانی پیر یا رسول الله یا ابو بکر صدیق زما مدد کا را مدد چا مسلمان کلمه توحید وای لیکن اخو وسر आवाज د شرک لګي مسلمان ته پکار دادی چې دې کلمه توحید وای نو دې आवाज الله ته کوي صاف سر درد راغي سوال د الله نه کوا صاف وجود باندې بوج راغي سوال الله نه کوا ستا اولاد نشتا سوال الله نه کوا رب العالمین نه کوا خالق کائنات نه کوا مالک دو جهان نه کوا که پتا باندې تکلیف راغي او تا په تکلیف کی आवाज وکړو چې یا رسول الله مدد یا محمد مصطفی مدد یا پیرانی پیر سے مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد نو پدی مدد کی تا الله سره شرک کو مدد خود الله کوي او تا आवाज وکړه الله نه علاوه مخلوقات ہوتا نو مخلوق عاجز دي مخلوق محتاج دي مخلوق حادث دي مخلوق کمزور دي مخلوق ضعیف دي مخلوق بخبل باندې الله رب العالمین ته محتاج دي چې کوم ذات محتاج دي داغه نه ول سوال کې ته سوال وکړه الله رب العالمین نه چې هغه بخبل اعلان کوي یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله اے انسانانو اے د مکی خلقو اے د مدینی خلقو اے عربو اے عجمو اے د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت اے د ټول پیغمبران امتیانو تاسو اعلان وری انتم الفقراء تاسو ټول محتاج الله وی تاسو محتاج یی والله هو الغنی الحمید او الله پاک فرمایي چې زه غنیم زه محتاج نه یم زما صفت کیږي حمید ذاتم دستاین قابل ذاتم سوال کوي زمانہ کوي نن مسلمان مجبور دي بیمارے په وخت کې په درد راشي دې الله نه علاوه بل چاته سوال کوي حالانکه د نبی عليه السلام د زمانه مشرکان او د نن سبا زمانه مشرکان دي چې فرق لري هغه زمانه مشرک بوي زه مشرک یم د نن سبا زمانه مشرک وي زه عاشق رسول یم د نبی عليه السلام د زمانه مشرک بوي زه الله بندگی نکوم د نن سبا زمانه مشرک وي زه الله بندگی کوم د نبی عليه السلام د زمانه مشرک بوي زه نبی عليه السلام نه منم د نن سبا زمانه مشرک وي زه نبی عليه السلام صحیح عاشق رسول یم د نبی عليه السلام د زمانه مشرک بوي زه الله نه سوال نکوم د خپل بت او د خپل فرضي او جعلي خدای نه سوال کوم د لات نه سوال کوم د منات نه سوال کوم د عزا نه سوال کوم د خپل خدایان نه سوال کوم د رب العالمین نه سوال نکوم د نن سبا زمانه د مشرک داودارا سوال کوم د الله نه ز سوال کوم د نبی عليه السلام نه نکوم ز عاشق رسول یم نبی عليه السلام منم الله منم سوال الله نکوم
حقیقت کې چې عملی زندگی کې وګوري ایمان نشته د شرک په ټیکه باندې ناست دي د شرک په مورچه باندې ناست دي د شرک په کمینه او په کوسته کې ناست دي او دې سوال کوي دې مسلمانانو ته وایي زه حقیقت کې مسلمان یم زه موحد یم عقیده توحید لرم عاشق رسول یم نو موږ وایي چې د نن سبا زمانه مشرکا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زمانه د مشرک په نسبت باندې ستا شرک ډېر خطرناک دی ځکه د نبی علیہ السلام د زمانه مشرک تبا کلمه توفیق ملاوېدو د نن سبا زمانه مشرک تا کلمه توفیق نه ملاويږي د نبی علیہ السلام د زمانه مشرک په ویزه شرک کوم د نبی علیہ السلام د زمانه مشرک بدن په شرک باندې غنو د دې وجې د توبې توفیق به ملو شو لکه ډېر کافرانو ایمان وت الله رب العالمین نصیب کو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرګ تیاوت الله پاک نصیب کا په دنیا کې وتر جنت خوشخبری او بشارتونه ملو شو الله پاک اعلان کو رضی الله عنهم ورضوا عنه الله وزردین خوشال دی زمانہ خوشال دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خوشال دی الله ته خوشال دی جنت داغي پتم باندې هغه مشرکان توبې توفیق ملو شو لیکن د نن سبا زمانه د مشرک ته توبې توفیق نه ملاويږي ځکه د نن سبا زمانه مشرک دي کفر کوي شرک کوي لیکن دې ځان په غلط باندې نه غني لکه نن سبا تاسو سماوي ډېر مسلمانان داسي دي چې هغه وایي اوس ربيع الاول میاش را روانه ده په دې میاش کې زمون نبی عليه الصلاه والسلام دنیا ته تشریف راوړي دي او په دې میاش کې بیا قسم قسم مجالس منعقد کیږي هغه کې د نبی عليه الصلاه والسلام ګستاخی او بی ادبی کیږي هغه صفات چې رب العالمین دي هغه صفات ورکی نبی عليه الصلاه والسلام ته نو موږ چې نبی عليه الصلاه والسلام صفات د بندګۍ دي الله رب العالمین صفات د خالقیت دي نبی عليه الصلاه والسلام مخلوق دي الله رب العالمین خالق دي نبی عليه الصلاه والسلام عاجز دي رب العالمین غنی دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنده دي رب العالمین پروردگار دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر دي او رب العالمین د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر جوړون کې دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام انسان دي او رب العالمین خالق مخلوقات دي نو موږ چې د خالق صفت راغسل او مخلوق لور کول د عاشق د حالت نری دا د عاشقین نه ده او دا د عشق علامه نه ده بلکې دا د شرک علامه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت علی کرم الله وجهه ته فرمایي کوئی پتا کې زه اوسو نه وینم څنګه چې عیسی علیه السلام حالتو تاسو داغه په شان محسوسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی سے ته فرمایي چې تا کې زه د عیسی علیه السلام په شان مشابهت وینم عیسی علیہ السلام په باره کې د انسانانو دوه ډلې جوړې شوې یو ډله د يهوديانو وا دویم ډله د عیسایانو وا عیسایانو عیسی علیہ السلام سره دومره د محبت اعلان وکړ چې د رب العالمین صفاتونه راواخیستل هغه عیسی علیہ السلام لور کړ عیسی علیہ السلام وایي خدای دی ځکه عیسی علیہ السلام ژوند کول کوي دا د خدای دلیل دی عیسی علیہ السلام وایي خدای دی ځکه خدای ته د غیب علم دی عیسی علیہ السلام ته د غیب علم دی الله رب العالمین بچی ورکړي عیسی علیہ السلام بچی ورکړي اللہ رب العالمین پارسیز خبردار دی عیسی علیہ السلام پارسیز خبردار دی رب العالمین مخلوق پیدا کی عیسی علیہ السلام د خټه نه مارغه جوړ کی او هغه والوزی هغه ژوند دي شي د دې وجنا و عیسی علیہ السلام خدای دی عیسایانو د عیسی علیہ السلام سره د محبت اعلان وکړو په دومره لوی د محبت دعوی وکړو چې د رب العالمین صفاتونه را واخیستل او هغه عیسی علیہ السلام لور کړ نه یو ډله د عیسایانو شو عیسی علیہ السلام په باره کې به مډل د يهوديان شو يهوديان د عیسی علیہ السلام په باره کې وی نعوذ بالله نقل کفر نباشد چې عیسی علیہ السلام ولد زنا دي نعوذ بالله چې د عیسی علیہ السلام مور بیبي حضرت مریم علیہ السلام نعوذ بالله وی دي زنا کړی دا او دا غیر عیسی علیہ السلام پیدا شوی دي پیغمبر سکه چې د انسانیت په درجه مت يهودونو قتل عیسی علیہ السلام په باره کې د عیسایانو د يهوديانو دوه ډلې جوړې شوې یوې ډلې د پیغمبري درجه کې نه منو دویمې ډلې د انسانانو سکه چې د رب العالمین درجه ته ورسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی سے فرمایي استاد عیسی علیہ السلام سره مشابهت ډیر وینم استاد مبارک کې د خلکو دوه ډلې جوړېږي او هغه شان شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه بعد په انسانانو کې دوه ډلې پیدا شوې یو ډله د روافض وا او دویمه ډله د خوارج وا روافض هغه خلکو چې عیسی حضرت علی رضی الله عنه دا خدای مرتبه ته ورسو لکه نن سبا د هغې مصداق
او د هغې پیروکار دا نن سبا شیعهګان دي. شیعهګان وایي رب العالمین خالق نه دی، حضرت علی صاحب خالق دی. د رب العالمین وایي خدای حضرت علی دی. نقل کفر نه باشد. دا د شیعهګانو د حضرت علی صاحب په باره کې عقیده را، کومه عقیده چې د عیسیانو د عیسی علیه السلام په باره کې وه، د نن سبا دور د شیعهګانو د حضرت علی رضی الله عنه په باره کې هغه عقیده ده. دویمه ډله د حضرت علی رضی الله عنه په خلاف باندې د یو بل جماعت وه چې هغې ته خوارج ویلی شي. هغې د حضرت علی رضی الله عنه خلاف دا وکړه، حضرت علی رضی الله عنه په باره کې قسم خطرناک تهمتونه ولګول. نو هغې د حضرت علی صاحب د خلافت د حضرت علی صاحب د صحابیت نه باقاعده انکار وکړو، هغې ته خوارج ویلی شي. لکه څنګه چې د یهودیانو عقیده وه، یهودیان د عیسی علیه السلام د پیغمبرۍ نه انکار وکړو، خوارجو د حضرت علی رضی الله عنه د صحابیت نه انکار وکړو، عیسایانو د عیسی علیه السلام د خدای اعلان وکړو، او شیعهګان د حضرت علی رضی الله عنه د خدای اعلان وکړو. نبی علیه السلام فرمایي چې هغه وخت پر انسان مسلمان نشي کېدی چې د خپل ایمان او خپل زړه د هر قسم شرک او کفر نه پاک کړی نه وي. د نبی علیه السلام د دور مشرک ته ایمان نصیب کېدو، د نبی علیه السلام مشرک ایمان راوړو، د نبی علیه السلام په امت کې چې کوم مشرکان د هغې ته ایمان نه نصیب کېږي. لکه ډېر کله دي موږ تاسو د زیارتونو ته لاړ شو، مزار ته چې لاړ شي په مزار باندې خلک پراتی سجدی پہ لگئی، الکا سجدی خود اللہ نے علاوہ بل چاہتا بنا لگی، توافنا تکی الکا توافو دا اللہ دا کور دا بیت اللہ شریفنا دا غین علاوہ دا بل کور نکی گی. بچی دیغواری الکا دا بچی خود اللہ نے علاوہ دا بل چاہنا سوف نغواری، خپل نظرنا او خپل نیازونه په پوره کوي. الکه نظر نیاز خو الله رب العالمین علاوه د بل چا په نوم باندې نه کې، د بل چا په نوم باندې منښت نه کې، د رب العالمین په نوم کې. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ پاک فرمائی حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به. اللہ فرمائی ما پتا زبان حرام کړی د مردارا، حرم علیکم المیتۃ والدم ونا ولحم الخنزیر او غوښې د خنزیر خوړل او استعمال ولو قرصول وما اهل به لغیر الله او هغه شی چې د الله د نوم علاوه د بل چا په نوم باندې قربان شي. نن زموږ مسلمانان کوي کنه وې دا مې دیک منل دي دا د کاکا صاحب په نوم باندې، الکه دیک له پیسې چا درکړې وي؟ رب العالمین درکړې وي. کاکا صاحب درکړې وي نه کاکا صاحب په نوې درکړې، نو دا دیک په دې خپل کلي کې په غریبانانو وکړه. کاکا صاحب څه درکړي دي؟ کاکا صاحب نه ولی الله تیر شوی دي، ته د ځان ولی الله جوړوا، شرک پرېږده. کاکا صاحب الله ولی تیر شوی دي، هغه د الله بندګي کړې ده، ته مونږ جمع نه کې او ته عاشق رسول یم. کاکا صاحب د نبی علیہ السلام د شریعت متبع تیر شوی دي، ستا په مخ باندې ګیره نشته او ته عاشق رسول یم. کاکا صاحب د نبی علیہ السلام د شریعت عاشق او ته د خېټې عاشق، شین پټکی په سر کا او ویزه عاشق رسول شو. جمع ته مونږ سمرازه عاشق رسول یم، مونږونه مکوا څخه بیبه د ډیران په شان تیزی او ویزه عاشق رسول یم. زیارت نه تاویږه د زیارت نه غواړه ویزه عاشق رسول یم. نو مونږ وایي چې دا عاشق رسول نه دی، دا عاشق الوطن دی، دا د خېټې عاشق دی. که زیارت ته ځي په دې نیت باندې چېرته چا حرام مردار راوړي چې هغه وخورم، چېرته څه ته ځي؟ زیارت ته چې لاړ شي چې ته خواږه میلو شي، چې ته ترسکون میلو شي، او بیا ولا قسم نومونه هم ورکوي. وایي دا ما د فلاني صاحب په دربار کې خوړلي دي، صاحب د رب العالمین دربار آباد کا. زموږ د مسلمانانو جهالت دا دی، جماعتونه شال دي، زیارتونه آباد دي، په زیارتونو خرچه کېږي، د رب العالمین په کور باندې نه کېږي. د زیارت څوکیدار وي، د رب العالمین د کور څوکیدار نه وي. د زیارتونو د پاره قسم خرچي او قسم پوزیشن حالتونه جوړیږي، لیکن د رب العالمین د کور د پاره نه وي. د زیارت د پاره وسره پیسې وي او د رب العالمین د کور د پاره اول چاندن اچي او ککلا چي، نو په جیب کې ګوري چې وړوکی لوټ د لسو پیدا کړ او غلې به واچو. دا د مسلمانانو د رب العالمین د کور سره مینه ده. د نبی علیہ السلام د دور مشرک ته ایمان ځکه نصیب کېدو چې هغه به د خپل عقیدې اعلان کو، او د هغه زمانه مشرکان د نن زمانه د مشرکان نه هو. باغی به چې کله تکلیف راغی
نو سبه کول فدعوا الله مخلصین له الدين الله پاک به आवाज سوال دا الله نه علاوه با بل چاته به سوال نکو کله به چې په تکلیف راغی او چې راحت او خوشاله او مزید چرچی به وي بیا به خپل شرک نن سبا زمانه مشرکان رب العالمین مسلمانان معاشره د شرک نه پاک کی داسې مسلمانان همستا چې د نبی عليه السلام د الله صفاتونه ورکړي لکه سوي وې د غیب علم الله سره او نبی عليه السلام سره لکه دا غیب علم خود الله صفات چې خالق کائنات دی چې سی پیدا کړی خدا غیب او تپته کړي نبی عليه السلام په خپل مخلوق دی نو چې مخلوق دی مخلوق کمزور دی په خپل اختیار باندې قدم نشي غشتي امام الانبیاء دی د دوالو جهان سردار دی په تمام مخلوقات کې داغه افضل انسان بل څوک نشتا لیکن د خدای مرتبه نه د ګټلې د خدای مرتبه دا صرف رب العالمین دا مسلمان داغه زمانه مشرک کوي چې تکلیف په پیراغي یا الله کې چر نجات دراک لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاکرین چې چر تاسو ته نجات راغو د دې تکلیف او د دې غم نه موږ بیا شکریا ادا کوو موږ به نیکان الله ته به یوازې چغواله او چې نن په چغراشي زوی نبی علیہ السلام تب आवाज کی پیرانی پیر سے تب आवाज کی الکه بزرگان کت بزرگان او موږ د بزرگانو د بزرګینا هیڅ قسم بے ادبی نکو خو موږ وي تم ځان بزرگ جوړ هغه پس بزرگ شو د الله په بندګۍ باندې لکه دا رحمان بابا چې یادي دا لوی ولی الله تیر شوی کاکا صاحب چې یاديږي دا لوی ولی الله تیر شوی پیر بابا چې یاديږي دا لوی ولی الله اولیاء کرام تیر شوی فتج التزي نو رب العالمین کور تراشه کوم ځکه انسان جوړي حضرت ابوبکر صدیق سے غالبا فرمایي من عرف نفسه فقد عرف ربه چا چې خپل ځان او پیژندو حقیقت کې در خپل رب او پیژندو ته ځان ته وګوره چې زما د سر نه تر د خپل پورې دا نظام چا چلولې چا پیدا کړی دي څوک چلے چې تا ځان او پیژندو ته بد الله نه علاوه د بل چا په دربار کې سجدهونه لګي دا الله نه علاوه د بل چا نه خپل اولاد نه غواړي او دا یاد ساته قران کریم کې الله پاک فرمایي چې دا الله پاک وخت یهب لمن یشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير الله فرمایي چاله زامن ورکوم چاله لوریان ورکوم چاله دوال ورکوم او چاله یوم نه ورکوم نو چې هغه نه درکې تمام دنیا را جمع کا یو شی نشته د زیارتون نه ده چې توزیع او د قبرونو تاویږي مثال ما دي طرف له یو ګټو ورکا ون ورکي جهالت صحت دي زیارتونو کې جهالت سړی وګوري زلو به مور چې خدای پاک غلطي مې کړې چې راغلی اولیاء الله قبرونو ته څه ګناه نه ده سړی زیاده نیکانو خلکو په وسیله باندې الله نه سوال کول شي موږ څه پنځپیران معتزله نه چې وسیله نه منو وسیله حق ده د نیک انسان په وسیله سره یا الله د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په وسیله زما دا بیماری ختمه وسیله کول شي سوال الله نه کوا او نیک او بزرگ انسان الله ته پکې اوس پارا الله امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه لوی ولی الله تیر شوی دی داغه په برکت زما دا تکلیف لري وسیله کول شي خدا سے نشي کولی چل تلشي چې په خدای بشو پتا بشو مال زویرا په خدای بشو پتا بشو مال تاسو مت رب العالمین باندې نیوا اغه سوال کوا اغه علاوه د بل چانه سوال مکو او کنه تاسو وی د کې دي چې تر ډیر منځونو کې خدای الله په دربار کې داغي وزن نه وي کې دي چې تر ډیر حجونو کې کار حج لذي لیکن کې دي چې تا داغي اجر ملو نشي کې دي چې په دنیا کې تعبیر روزي نیولې نفل دې نیولې فرضیم او چې عقیده صفا نه وي نو په دې بنا باندې ته هیڅ قسم اجر نه ملاوي نو دا زموږ استاد ایمان دي چې د آدم علی السلام د وخت نه واخلا تر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پوری د ټول پیغمبرانو مشترک یو دعوت رب العالمین یو دی هغه سر اس قسم شریک نشته بیا د هر پیغمبر د خپل پیغمبري اعلان
آدم علیہ السلام خپل کړو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل کړی آدم علیہ السلام د وخت پیغمبر او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل زمانه تر د قیامت د ورځې پورې اخیرنی پیغمبر دی نو نجات چې مسلمان ته ملاويږي دا به صرف عقیده د توحید باندې ملاويږي که عقیده د توحید دی نه وي تمام اعمال صالحه دي فذلی هیڅ قسم اجر په نه ملاويږي او کنه ستا عقیده کې څه کمزوري وي څه نقصان وي څه شک وي نو په دې بنا ته هیڅ قسم اجر نه ملاويږي او د شرک کې دا شیطان انسان تخوندونه اچي کله به درته وایي ګوره کله چې فلاني زیارت ته لاړ شي فلانې تلو یا فلانې زنانه تللی وه د هغې هم دا فلانې کار شو او شیطان به دې مړه لاړ شي خو دغه ځای دې کې شي هلته به د باندې داسې کارونه وکړي چې راځي نو بیا به ډېر خبره روان الله پاک دې موږ او تاسو ته په عقیده د توحید باندې استقامت نصیب کړي توحید دې ته وایي چې الله یو مکمل یو هیڅ قسم ملګری نه لري نه په ذات کې سره څوک شته انو سره په صفاتونو کې څوک شته د الله چې کوم صفات دي دا ټول د هغه یوازې دي څوک مصرف کې نشته او دا الله خوښه ده نظام کې څه کول غواړي څوک د هغه نه تپوس کوونکی نشته همیشه شته همیشه به وي اول هم ولا نشته اخر هم ولا نشته رب العالمین ټول مخلوق که پیغمبران دي که نیکان دي که بدان دي که فرشتي دي دا ټول به یو وخت ختميږي لیکن صرف یو رب العالمین به پاتې کېږي او هغه اعلان کوي لمن الملک اليوم من بادشاہی د چا لله الواحد القهار د یو ذات موږ تاسو ایمان باندې کله کوزیږو او الله رب العالمین نه سوال کو په دې خپل عقیده باندې استقامت هیڅ پتن لګي سحر کې سړی مسلمان دروازه ابتدا سے کار وشي الله دې نه کی چې عقیده ګډ وډ شي بلدا چې د غلط خلکو مرګتیا چرته مکو اوس مثال یو سړی ته راځه یره پلاني زیارت ته زمزم چکر وان تم را سره وسره مزه کزي یوازې لرشه اسنه چلته غلط کار کې او ټیم ورسره او چې یوازې لرشي او اځ خو به ګوري کړ نور الله رب العالمین سره هیڅ قسم شرک دا جایز نه الله پاک موږ تاسو ته امر توفیق الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الله پاک موږ ته په خپل عقیده اهل سنت والجماعه علماء دیوبند امام اعظم ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په مذهب باندې استقامت راکړي د هر بیماری پریشانی مصیبت امتحان نه ټول ساتي زموږ د محله کې ډېر ملګری بیماران دي د دعاګانو درخواستونه باج ملګری کړي باج ملګری به روزګار دي باج ملګری داسې چې کورونه کې پریشانې دي باج ملګری داسې چې اولاد نشته باج ملګری داسې چې اولاد شریک نارینه نشته د باج ملګری اولاد شریک نافرمان دي الله دې ټول ملګرو د تمام شرعي حاجات د خپل دربار عالیه نه پوره کړ ټول بیماران نو جوړ کا څومره مسلمانان چې پاتې د ټول بخنه وکړه په تمام دنیا کې چې څومره مسلمانان د دین په کوم شعبه کې خدمت کوي الله دې په هر قدم حفاظت کامیابی نصیب کا الله پاک زموږ د دې وطن او د دې دین حفاظت وکړه څومره مسلمانان لګیا دي زموږ د دې وطن په کوم جامه کې خدمت کوي د دین خدمت کوي الله پاک دې حفاظت وکړه الله پاک موږ ټول ته په خپل دین عقیده استقامت راکړه مسجد باندې کار روان دي دوه کې چې الله پاک په خوشاله سره اختتام ته ورسي څومره ملګرو په کې تر اوسه پورې اخلاص کړی دي الله پاک مال جان اولاد عمر زندگی هر څه کې خیر او برکت واچو الله پاک موږ ټول د هر شیطان د شر او د وسوسې نه محفوظ ساته وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وصحبه اجمعین برحمتک یا رب